ټګي کول الله سره ټګي کول د پیغمبر تکذیب کول د الله تکذیب کول دي من یطیع الرسول فقد اطاع الله چرګه چې قرآن سم ویلې وکړه چرې به بدعت نه کوخه اوس هغه ځان د قرآن نه خبر دی هغه صرف سورته تغابن یاد کړو د ډوډو سورته خو چار صدق کې بدی ته ډوډو سورته وي هم دا پکې کم ځای چې ور پیغمبر سره ټګي کول الله سره ته د پیغمبر د سنتو خلاف کې دا خو الله خلاف صحابه کرام وي چې پیغمبر کیف یخادع الله الله سره څنګه ټګي کیږي هغه پارس باندې خبر ده نبی علیہ السلام ورته وی ګوردا داغه تفسیر ده ها د خدا تفسیر نبی علیہ السلام په خپل کړی دی چې تعملوا بما امرك الله وتطلب به غیره تګیدا چې عمل کې پاغه چې الله تویل دي منځ کوا او کوما زکات ورکوا بالکل حج کوا جهاد کوا او تعملوا هو مطلب دې څه دی مطلب دی یا ټوپک دی یا پیسې دي کنه یا مال دولت او غنیمت ته یا د خپل جماعت دی رول دی دا مطلب دی دې ته دوکوي ښا الکه چې دا په سنت عمل کې اته زما سنت سره ډیر محبت ته او وی چې په هر سنت به عمل کول غواړي دا وای تاب ویلی دا چا وی هر سنت باندې د قران په هر آیات عمل نشي کېده نو سبب سنت څنګه عمل وکړي دې کې الله وسعت راوسته دي مثالونه به راشي نو خنت چې په هر سنت عمل کې دا د دې لپاره کې چې ته خلکو ته ځانو کې چې مال بیا ډراپونه راشي دا دې ته وایي ښا نن مخادعين دادي ښا په سنت عمل هغه څوک چې سنت سره محبتي ته خو د مال د پاره د کمایې د پاره د پیسو د پاره نن وای چې په سنت عمل کوم عزت چا تقلید نه منم ډیره خبره ودی کې الله رضای نه ښه تعمل بما امرك الله عمل خوا کې چې الله ویلي هو تطلب به غیره دا نقصان درکې چې الله د رضا دې مطلب نه دی مدرسه جوړه مناره جوړه دې ته دوکوي ټګي کوي د الله سره په خپل خیال کې ټګي کوي د الله د پیغمبر سره والذین آمنوا کسانو سره چې مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم ټګي نشي کولای چا سره مستثنا منو نشته مفرغه ده ټګي نشي کولای چا سره نه د الله سره نه د الله د پیغمبر سره نه د مؤمنانو سره غیته نه بچ دي د الله پر رحم سره الا انفسهم صرف كل ځانون سره اخیر انجام یې بیا معلوم شي خلکو ته کنه ها یو ګوره تا ګان کاپته وي موږ خبرو نو خو چې د دین خدمت کوي د دین کار کوي ګورځان له شاور لیټ گاډي واغسته یا لکه ستاسو الا انفسهم كل ځانون دا دروغ به وي خلکو ته معلوم شي دا اغلب معلومه شي خلکو ته وما يشعرون دي کې شعور نشته ده شعور خو په حیواناتو کې شته کنه هغه ځان د وره بچ کی د وبو نه ځان بچ کی وې دي کې هلاکت ته اده تو وردانګي کډیر وته وای چې ګوره دا کار مکوا دا خو د خلکو امانتونه دیو ته د الله نوم اخلي دا ټول په دې کې دا خلک ډیر راګیر ځکه چې مونږ لیدلی چې ګوره سلور پینځو دا سفیران بګردي یو به کراچي تر لګلی بل به بلوچستان ته لګلی بل به کوټ ته لګلی بل به یې دور به او مدرسه کې بسې نوم به په لیکلی مدینه العلوم وګد نوم به لیکلی ها چې دن نور شنو یو فنحاس ابن عازورا بناستی یو سلجی او جبائی بناستی اسد ودری ماشومان به تچا پیری مدرسه کې بس نه توبه نو کو ته وای چې
د خدای نه نه یریږي وما یشعرون هغه په دې څه پوهېږي دا و پیسې سره کار دی مال سره او دولت سره کار دی شعور هم پکې نشته چې دې تپوس خو به اوس زمانه کېږي د مرګ سره الله وی دې نه پوهېږي په دې باندې چې دا ځان سره ټګي کوم کو پیغمبر سره ټګي کوم په دې نه پوهېږي دې مطلب بیان شي مطلب دا و اوس دا سوال دی چې دومره لوی جرم د دینه خو غونی زیګ شي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم دومره لوی ګوره دا ولي کوي داسې الله سبب خي في قلوبهم مرض دا دی په زړونو کې مرض دی داسې مرض دی چې تلې دی رګونو کې تلې فی ورلته کې مخکې څه ویلو ختم الله على قلوبهم اخلاقو علی ویلو اسی په زړونو باندې پرده راغلی وه عدلته فی قلوبهم چې دی علاج ګران دی ځکه چې مرض په وینه کې او په رګونو کې ګډ شي نه بیا چې څه لري کېږي د فی او د علا دومره فرق دی نو ښه د هغې علاج اسان دی پرده لري کول دي ادا ډېر ګران دی فی قلوبهم مرض مفسرین وایي فی عروق قلوبهم د دې د زړونو په هغه رګونو کې مرض نه نوتی دی مرضونه یې نکره کړه چې ګوره هېڅ پته نه لګي چې کوم مرض دی ولې قرآن مرضونه ذکر کړي دي چې مرض یو د شک دی د شک مرض دی دې سورت حج کې ویلو یو لسم کې ومن الناس من یعبد الله على حرف بعض خلق دی چې د الله د دین خدمت کوي خو په شک باندې کوي چې څنګه چل وکېږي سبب پکې که نه نو یو دا ډېر لوی مرض دی ته ویلو چې فی قلوبهم دا مرض دی دویم مرض دی هغه د کافر سره تعلق ساتل د سورت مائده کې ویلو 250 کې چې ګور الله منع کړی دي چې ګور لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا دغه خلکو سره تعلق مو پیدا کوي دا ګوره مسلمانان خو نه دي نو ته ولې هغې سره کښېنې او ته زما ورسره دوا سلام دي او هغې هم دلته راځي زه هم هلته ځما او ما سره ډېر معاونت هم کوي هلته یې ویلي فترى الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم ویني به هغه کسان چې زړونو کې مرض دي څه مرض کافر سره یې ګوره محبت دی یاره وایي ټیک ده کفر خو ځان له شی دی خو ما ته وایي د مسلمان نه ښه ښکاري نو وی خبره په خبره دوکه پکې نشته دروغ پکې نشته او خیانت پکې نشته چې څه یې درته ووایي نو بس هغسې دی هغه خو ما ته دې مسلمانان نه ښه ښکاري دا ډېر لوی مرض دی دا ډېر پخوانی مرض دی او کله مرض دا یاد کړو چې زنانو سره ډېر محبت ساتي او د عادت یې د مرض خلک وي که نو دا سړی ډېر بیمار دی د سورت نور کې ویلو سورت احزاب کې نور نه احزاب کې ویلو چې پیغمبره که دا منافقان نه د خپل حرکت نه منې نه شو لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض چې دا دې مرض کې مبتلا دي لنغرينك بهم زه به تا په دې باندې مسلط کم بیا به دې تا سره په دې مدینه کې وخت تېر نه کړي 40 آیات د سورت احزاب کې ویلو سورت نور کې چې راغلی هغه د الله د کتاب نه اعراض کول مخ اړول دا مرض یاد کړو سورې نور کې چې ګوره د الله کتاب ته غاړه نه ږدي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض چې د الله د کتاب ورته ووایي نو مخ اړوي چې خپل غرض او مطلبي نو په منډه راځي دا خو مرض دی أفي قلوبهم مرض دا مرضونه په دې کې ټولو که نه ځکه یې مرضونه نکره راوړی و د دې په زړونو کې قسم مرضونه دي شک پکې شته دی کافر سره محبت او تعلق پکې شته دی دغسې
بغض او حسد او عناد پکشته دی سورۃ محمد کی ویلو چې ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم زیدا کینه او حسد بالله خارج کارن کی خلق تا فزادهم الله مرضا زیاتی الله مرض دی څنګه زیاتی ختم الله او زادهم الله یو مطلب الله داسې زیاتی چې دی علاج نه کوي نو چې علاج نه کوي نو مرض ډیر نشي دا جسمانی مرضونه وګوره چې کله ډاکټر ورته وایي چې ورستا دا مرض دی ما دا ته وایي ګوره پال کوا هغه وایي خپل کار کوا زه پالو نشم کولی نو بس چې راګیر شي ختمې کی کنه دا دی ډاکټر ولا دا مرض زیات کو کدا رد کارو هغه خو څوک راپورټ نشي کولی چې دا تا ته ویلو نو ځکه مړ شو نه دا هغه پال نه کو نو ځکه هلاک شي چې علاج نه کوي نو هلاکت برازي او هلاکت څوک راولي الله فزادهم الله مرضا خبره خو ټول دی راضي کنه الله زیاتی مرض دی ځکه اصل حقيقي خالق الله دې کنه او اسباب یشتد نو ځکه ولهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دي بما كانوا يكذبون ځکه چې دې به همیشه دروغ وي یا دغه دروغ چې آمنا بالله بالیوم الاخر یا عام دروغ ته نمراد دا څو خبره ذکر شي او د دې تعارف شو بل یې مطلب بیان شي یخادعون الله بل یې سبب بیان شو چې په قلوبهم مرض وسو سنیکان خلق راغي ویرا زوچ نصیحت وتوکو دا ډېر لوی جرم کې مبتلا دي دعوت ول ورکو نو دعوت بداسه ورکه چې اول بنهي عن المنکر بیا امر بالمعروف دا د قران د دعوت طریقه ده فاذا قيل لهم کله چې ویل شي دي ته په نصیحت کې لا تفسدوا في الارض چې خلقو فساد مکوي پس مکه کې دا رد د منکر مخ کی کنه فساد مکوي فساد ستوي هر معصیت دا فساد ده لا تفسدوا لا تعصوا عصيان مکوي نه فرمانی د الله مکوي دا ډېر لوی فساد دی ګناہونه او جرمونه قالوا نو ايدي په جواب کې انما نحن مصلحون بشکا مونږه اصلاح کوونکیو توبه دا عربیت نو خواقف کنه دا خپل خبره څومره مضبوطه کړه انما راوړو دا تاکید د پاره دی نحن ضمیر فصل راوړو دا تاکید د پاره دی مصلحون یې صفات راوړو دا څه نوې چې نصلحو مونږ اوس اصلاح کوو بیا به ګورو نه وی زمون کار دا دی همیشه چې مونږ اصلاح کوو ګور دې کې تعریض دی ښا تعریض پیژنې چې یو خبره به یو سړی د ځان د پاره کوي خو بل به چوکور کوي دا ګورو دې چې وی چې انما نحن مصلحون نو مطلب دا چې دا صحابه کرام ندي یعنی کدی دا فساد نکول کنه هر څه سم دې مطلب چې تا خبره ځان پورې دومره خاص کړ چې نحن مصلحون هغه ته اشاره وکړه کنه چې دا فسادیان دي مونږه اصلاح کوو مونږه ځایونه جوړو ادي رواني دې ته تعریض وي ها تاسو منافقان خبره څومره مضبوطه کړه په دریو طریقو انما نحن مصلحون صفت چې دا زمونږ عادت ته مستمره چې مونږ همیشه اصلاح کوو دا خلق وي ګوره مونږ نه پرېږدي اصلاح ته اوسم داسې شته که نه کمیټي جوړه کړي څه نوم وله کوي ثورېږه نوم به وله خوښوو امن کمیټي اصلاحي کمیټي دا نوم وله کېږي او کار هغه کوي چې دا د هغې زمانې خلق دی که نه دا د هغې جواب شو الله رد کوي په دې باندې چې خلقو په خبره دوکه نشي الا خبردار انهم دا منافقان چې دي هم المفسدون هم دی فساد کوونکي دي بس چې څنګه غي ویلو نه قصو الله جواب ورکړه
علای راوړو در تاکید د پاره دی چې خلکو ګور دي خبره توقع دي ودکیږي ما نبی وی چې انهم هم المفسدون ضمیر فصل الف لام او مفسدون صفت بس غار سے ولا ختم خبردار دا منافقان چې دي هم دی فساد کوونکي دي بل څوک نه دي خو صحابه ته اشاره کوي خو الله وینا نه هم المفسدون دا فساد پدې کې پروت دی ګور دي ځان ته مصلحین ولي وي زکه وی چې دی وی اصلاح دی ته وي په دنیا کې چې ستا هر چا سره سلام کلام غم خادي عزیز ولی هر چا سره کاغارنګ دی هغه خپل قبر کې سملې ته خپل قبر کې سملې دي ته اصلاح وي او صحابه ته ولي نسبت کا زکه وی دی خو بس چې پیغمبر سره مرګري شوی دي نو هغه پیجنې انور څوک نه پیجنې نه مورو پلار پیجنې نه خپل مشران پیجنې نه خپل خپلوان پیجنې دا وی څومره جهل دی اوسم دنیا پر رسوي ښا روي تاسو اسه ځان لکار کتلې د وچی دشمنه وی جوړ کړی دي داوی په خدا فکر نو رور ولیواو عزیز ولیواو پارسه کی برکت وو خلق به یو بل کرت لراتلو په یو تنور باندې وټول ډوډۍ په خولې د یو کوینه به او بیسته هغه برکتونه ختم شو دا برکت ته کدا ګرو جاری ده دا د اسلام نه خبر کنه ولکن لا يشعرون دي کی شعور ځکه نشته چې فساد او اصلاح نه پیژني هرکوه دا دنیا کې چې دومره فسادونه کی خدا دی وجه نه کی چې تا ازادي جوړ کړی دا ازادي دی جوړ کړی دا پابندی نشته نو دا په دین پويږي شعور دا دویم دعوت امر بالمعروف کله چې ویل شي دي تا په نصیحت کې چې ایمان راوړې نو دی به غوسه شو چې نور څنګه ایمان راوړو مونږ نه دی ویلي چې آمنا بالله بالیوم الاخر نور څنګه ایمان راوړو الله تعالی نه دغه ایمان نه کما امن الناس څنګه چې ایمان راوړې دي نور خلقو دي نور مؤمنانو الناس کې الاسلام عهدی دي صحابه کرام ته دا ایمان راوړ نو په دې ډیر غوسه شي قالوا ايدي انؤمنو ایا مونږ ایمان راوړو کما من الصفاء څنګه چې ایمان راوړې دي بي وقوف خلقو ور صحابه ته بي وقوف وي دا دنیا پرستو کار دی کنه ولي وته وي زګاری ډیر سخت پابند د خپل ایمان نو د دې ایمان په وجه باندې خپل مور او پلارم پرې شو چې هغه په کفر کېو هغه وخت خپلوان ورس چاته بس خیر آباد ویلو لکه ابراهيم عليه السلام چې ویلو چې هر څوم یې قدر بام کو عزت بام کو خو په دې مسله کې مرګري نه یو استاد دشمنی خو دې ته وی کنه البغض في الله والحب في الله من الايمان دا خو د ایمان خبرې دي کنه چې محبت بم چا سره ساتي د الله د رضا لپاره بغض بم ساتي د الله د رضا لپاره دا دواړه به ایمانی دا کله کله دا سی کې یو عمل غلطي فکله کله ثواب وګرځي ډېر مثالونه دي ښا بغض ناکار شي ونه چې یو بنده سره د دیو جن کوي چې د مشرک دی د خدای دشمن دی نو ثواب دی ادي وی ګور دا به وقوف خلق دی بل ولې روان کړي عزیز ولې خراب کړي قرانه خراب کړي دا څه به وقوف دي الا انهم خبردار د منافقان چې دی مصطفاو دی په خپل قمقل دي ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پويږي چې صفها سوق دي او عقلا سوق دي دا فرق لکوټي باریک دی ها دا فرق هر څوک نشي کوله ځکه دلته کې علم ذکر کو لا يعلمون ها چې ته جدائی کې د منافق او د مخلص نه دا ډیره ګرانه ده دا پورا علم غواړي او هغه مخ کې خبرې چې هغه بالکل ښکارا وي هغه کې ضرورت نه د مهنت ولا يشعرون لا يشعرون یې چې باغې خو خروم پويږي هدي په نه پويږي او دلته کې لا يعلمون زکوي چې دا تمیز لکوټي ګرانه ها دعوت کارونه کو دواړه قسمه
عمل نکی اثر نکی منافق باندې. اوس دا آیت تفصیل کوي چې مخکې ویلو چې یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر، چې دا دی دعوت ایمان کوي دا کوم وخت کې کوي، او چې دا بیا رستو او تصفحاوي په دې پوه نشو. عجیب کار دی. هلته مخکې خو چې هغې سره ډېره ښه خبره کوي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، او رستو وي چې دې صحابه کرامو تصفحاوي، نو آیا دا ورته مخامخ وي؟ الله وی نه، مخامخ به ورته وایي چې شکر دا جامع علمات دا خو دې چې جدا شي نو وي. فاذا لقوا الذين امنوا، کله چې دې یو ځای شي مؤمنانو سره، قالوا آمنا، دا دغه وخت کې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی. هغه نورې په قیاس کې چې په څه باندې بالله بالیوم الاخر هغه مخکې تېر شي که نه. قرآن اکتفا کوي بیا چې یو ځل خبره تېره شوه نو ستا به یاد یې ګورې ښه مونږ ایمان راوړی دی. وإذا خلو، او کله چې یوازې شي مؤمنان ورسره نه وي، دا معنی صرف هغه خپل مشران او کبرا او رؤسا یې ښه کله چې یوازې شي الی شیاطین او خپل مشرانو سره، ګوره هغې ته شیطانان وایي ښه. دلته مراد چې نه جني نه دي ښه. شیطان اطلاق امام راغب وایي كل متمرد من انس او جن او حیوان هو شیطان. هر سرکشه چې وي کغه د بندیانو کې سرکشه شي نو شیطان دی، که پیریانو کې سرکشه شي نو شیطان دی. دې صورت کې وراشي که نه 275 کې غالبا چې پیریان په چاره شي نو هغه څوک هغه سرکشه شیطانان دي که د سود په مسله کې راغلی الذي يتخبطه الشيطان من المس. دی په قیامت کې داسې پاسي لکه نن چې په یو سړي پیریان راشي. څوک کم پیریان؟ هغه سرکشه نه دي، شیاطین یې ورته وي، هغې ته هم وایي که نه. دغسې حدیث کې راغلی و چې اوښ ته یې نسبت کړی چې دی شیطان دی، تور سپي ته یې نسبت کړی چې دی شیطان دی، منګک ته یې نسبت کړی چې دی شیطان دی. ځکه حدیث کې ویلي چې دې څیزونو قتل په هر ځای کې جایز دی، په حرم کې هم او په غیر د حرم کې هم ښه. ټپس، چیل او کارغه او مار لړم او کلب عقور چیچونکې سپی، د دې قتل په حل او حرم کې جایز دی. فساد کوي که نه شیاطین یم. ګوره دلته مشرانو ته شیاطین وي، ځکه رستو جاسوس ته هم شیطان ویلي سوره ال عمران کې غالبا 175 چې هغه سړی راغلی د مکې معظمې او مدینه کې خبره ګډه کړه چې مشرکان راغلي دي په بدر کې ځان تیار کړی دی او تاسو سره جنگ مه کوئ. ګوره هغه دی کې ویلو انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. دا خو انسان نو، شکل دی انسان، شیطان راغلی او خلق یرول. نو دې ته ځکه شیاطینو دلته مراد تېنه علماء سوء دي. کله چې دی یوازې چې خپلو شیطانانو مشرانو سره قالو نو ورته وایي انا معکم، مونږ ستاسو سره یو، تاسو ملګري. نو هغې ورته وایي وایي دا هغلته چې ناست وی د مؤمنانو سره نو څنګه زمونږ ملګري یې؟ تاسو اوس هغلته حضرت عمر صاحب سره نه وی ناسته، هغه سره هم خبرې کولې، بل سره نه وی ناسته؟ نو هغې وایي نه 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 انما نحن مستهزئون، دا خو مونږ هغې سره ګپ شپ لګوو، دا خو مونږ ټوکې کوو، هغې خوشحالي و چې مونږ هم مؤمنان یو، مونږ هم ایمان راوړی ځان سره جیب کې. انما نحن مستهزئون، دا خو مونږ هغې سره ټوکې کوو. الله یستهزئ بهم، الله به سزا ورکړي د ټوکو دوی لره. دې ته جزا من جنس العمل وایي او دې ته مشاکلت وایي. په قرآن کې ډېر لوی باب دی، هغې سره ډېر آیاتونه حل کېږي. ولې؟ ځکه مطلب دا چې الله ټوکې کوي دې سره، الله ټوکې نه کوي. نو یستهزئو څه معنا؟ دی خو د مستهزئون د مشاکلت د وجې نه راوړی چې هغې خپل عمل ته ټوکې ووایي. الله ورته وایي چې د دقې ټوکو په وجه به هم جهنم ته بوځم.
ځکه یستهزئون دې ته مشاکلت وایي. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ دې معنا وکړه. دا یو قسم دی یستهزئو معنا ده چې الله څنګه دې پورې ټوکې کوي داسې په دنیا کې چې ګوره خو منافقان دي او الله ته ښه معلوم دي چې دې خو به د جهنم په هغه لاندې طبقه کې که نه فی الدرک الاسفل من النار به که نه ګوره سوی ورته چې ایمان راوړی مونځ نه کوی بانګې ویلې دی جهاد له نه ځای نبي علیه السلام تبوک ته روان دی او مال نه خرج کوی د الله په لار کې منافقان نو د دې مړه خشي وی دا خو مونږ مسلمانان یو نو ځکه راته الله وایي چې هلی مونځ کوئ هلی جهاد کوئ هلی انفاق فی سبیل الله کوئ د دې مړه خشي ښه چې ګوره الله هم وایي ځکه چې هغه مونږ ته مسلمانان وایي که نه وایي پته به دې ولګي دا خو یستهزئو دی الله یستهزئو بهم دی دا خو ته الله نه پوه کوي د دې خو دنیا کې ډېر مثالونه دي ښه لکه یو سړی چاته په طعام کې څه واچوي که نه نو ورته نه وایي چې خوره که نه ولې که دا لږې چې نور درله راوړم ولې مالګه پکې کمه ده هلکه هغه په ځان نه پوهېږي او دی وایي چې که نه زما یې ډېر عزت وکړه دې ډېر قدردان خلق دی که نه دا د الله رب العزت مفسرین دا مثال بیانوي چې دنیا کې استهزاء د الله طرف نه دقه ده چې دوی نه پوه کوي او امر ورته کوي د مانځه او د جهاد او د انفاق او د زکات او د دې دوی هم وایي چې یاره موږ مسلمانان یو قیامت کې استهزاء دا ده چې وایي د جمعې په ورځ به د جهنم دروازې لرې شندي به رامنډه کړي چې ګنې چوټي ده نو ملایک به ورپسې شي او واپس به ځغلي جهنم ته دا ټول په هغې کې راځي خو په دې باندې صرف سوال دا و چې الله به له سزا ورکوي خو کله به ورکوي دنیا کې خو هغې ډېر ښه خوشحاله دي صحتمند دي مال دولت ډېر دی عمر یې ډېر زیات دی خلقو پورې خاندي لکه وایي دا په تا باندې څه چلو شو ته خو زما نه کشر او چشمې دی چولي دا ولې زه خو یې اوس اخبار ګورم او یې خولې کې د غاښونه هم نشته دا ولې یې خوراک کوه که نه دی په دې باندې خلقو باندې فخر کوي ښه الله وی دا ويمدهم فی طغیانهم یعمهون الله دې له عمر هم ډېر ورکوي نو معلوم دولت ولهم ډېر ورکوي صحت هم وله ورکوي ويمدهم دا مهلت دی که نه فی طغیانهم سره د خپلې سرکشۍ نه هغې توبه نه وباسي یعمهون دی به حیران او پریشان شي په آخر کې په دې خپل عمل به دې دنیا کې پریشان شي چې څه وکړو توبې ته به سم نه شي دې کې دوه مطلب دي دا یعمهون فی طغیانهم سره لګي خاص کر فی طغیانهم یعمهون دیو په دې خپل سرکشۍ کې حیران او پریشان شي اځم معنا دار چې یمدهم سره شي الله مهلت ورکي او پریږدي دی لرا په دې خپل سرکشۍ کې یعمهون ځان د جمله ده حال په داسې حال کې چې دی به حیران او پریشانی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا خلق دی چې وایغسته گمراهي په بدل د هدایت کې بیه وکړه سودا وکړه تجارت وکړه خو ډېر غلط تجارت وکړه څنګه ضلالت یې واغسته هدایت یې ورکړ دی نور خلق ته قمقل وی قمقل خو ته دا څه دی وکړو دا یو سړی وکنه وی ته وی دا چته واخله او دا تارو مال راکا هغه خپل کار کوه چرته چته او چته تارو تیغه کار وکړه دا خروازه اسمان راکوي منافقانو داسې کار وکړ الله وی گمراهي واغسته او هدایت پرې خود دی سره هدایت کم ځای و هغه فطري هدایت چې پیغمبر وی هر بنده په فطرت پیدا کیږي نو دیم په فطرت پیدا شیو نورسته خپل فطرت او توحید ختم او گمراهي واغسته
یا د هدایت نمراد دغه د خلی خبره و چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، چې په دې باندې څومره کار وکړو، د دې څومره قیمت و، لیکن دیغه دغه مطلب ختم کو او دنیا پرستی او گمراهی او کفر او شرک یې واپس. ہمارا به حد تجارت هم کامیاب نشو تجارت دی، وما كانوا مهتدين. دا د غیب خبره اولی د خلق تمو چې د توبه به وباسي چرته به خامخا هدایت عمومي، الله وی دی به چر هدایت نه وي ختم کړه. یو دو مثال بیانې د وضاحت لپاره. دا لومبي مثال کې دوه قولې د علماو، یو دار چې دا د کافرو سره لګي ان الذين كفروا، ادا دویم د منافقانو سره لګي لوک نشر مرتب په شکل باندې. څنګه د کافرو مثال دی؟ الله وی دا پیغمبر پاک چې مکه معظمه کې پیدا شو او بیا د نبوت اعلان وکړو، نو تور تیار و د شرک مکه معظمه باندې، او پیغمبر پکې د ایمان او د توحید رڼا بل کړه، او خلق ته وی چې خلق رڼا واخلې، ګورې رڼا واخلې، مفت رڼا د ګورې بل در پسې ناراضي واخلې، بیا ارمان کوي. هغه وینا زموږ دې تاجت نشته، وی موږ سره خپل رڼا شته، هغه سره رڼا هر زمانه کې باطل پرس وی ښا حزن د تندې تور کی وی دا هغه نور دی کنه چې تعرفهم بسیماهم او سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الکه دا د سجود اثر ویلې، دا خو د ټیکری اثر دی، تا ته چې په مخ باندې کړی دی، هغه من اثر السجود یې ویلې چې هغه کې به د عاجزۍ نښې نشانی نو دا ور دي ځان ته نسبت کوي. وی زما په بدن کې نور دی، زما په دې زی کې نور دی، زما په دې کور کې نور دی. دا وایي مشرکان هم وی چې زموږ دې رڼا تاجت نشته. نو بس پیغمبر ته نه لاړ، د هجرت خبره وه، دی په تیاره کې پاتې شو، او یا د دنیا نه رخصت شو، نو دی په تیاره کې پاتې شو. هغې سره په دې طریقه لګي ښه مثلهم، مثل مراد حال دی، حال د دې کافرانو د پیغمبر سره په مکه معظمه کې داسې دی کمثل الذي استوقد نارا، لکه حال دا هغه سړي چې بلې که اور، فلما اضاءت، کله چې دې اور رڼا وکړه، ما حوله چاپېره د دې سړي نه رڼا وکړه، پیدا ورسېده، خلق خوشحاله شي. ذهب الله بنورهم، نو الله واغستا رڼا د دینه، بویتلا رڼا د دینه، وترکهم دی پرېښود فی ظلمات لا یبصرون، هغه ډېرو تیارو کې چې هېڅ نه ویني. د نار نه څه مطلب دی؟ ګوره نار په ډېرو معنو به مستعملیږي ښه. یو خو دا اور دی چې مونږ یې بلو، دا ځان له اور دی. یو دا اور دی چې الله وایي چې کمثل الذي استوقد نارا، هغه ځان له اور دی. الله تعالی علم دی چې دا څنګه اور چې بلې که رڼا یې وکړه، او دې ته وایي چې رڼا واخلې دیوانو. ذهب الله بنورهم، داسې وکړه الله هغه نور د دینه ختم کړ. ګوره مخکې خو نور نه ویلې، نار یې ویلو که نه چې هغه اور بل کړ. الله داسې ونه وي چې هغه اور مې ترې نه لرې کړ، نه هغه نور مې ترې نه لرې کړ. ځکه په اور کې دوه خبرې دي، یو د کمال صفت دی او یو د فساد دی. کمال پکې رڼا ده، ورې بیرته به ترې نه کښېنې، ها رڼا به یې ته فایده درکوي، او که ورنږدې شو نو سوځي به دی که نه، دغه پکې نقصان دی. نو الله ترې نه هغه فایده لرې کړه، نقصان یې ورته پرېښوده، هغه نور یې ترې نه لرې کړه. دا ځکه ونه وي چې اور یې ترې نه لرې کړه، اور ترې نه لرې کوي، هغه به ورسره یي. بنورهم، رڼا یې ترې نه لرې کړه بلکل، او پرېښوده په ډېرو تیارو کې
چې هېڅ نه ویني رڼا یوه وه چې هغه لرې شوه نو ډېرې تیارې رالې او که نه چې قرآن لرې شي نو بیا د ملکو تیارې راشي ظلمت نه ظلمات په دنیا کې سمن کان دي د اورېدو د حق نه بکمن چاړاګان دي د وینا د حق نه عمیون ړانده دي دا ټولې جمع صیغې دي ښه اصم یو ته وي او سمن یې جمع ده ابکم یو ته وي بکمن یې جمع ده اعما یو ته وي عمیون یې جمع ده ټولو که نه ښه الله وایي داسې پاتې شو سره دې نه چې ګورې کاڼه نه و ړانده نه و چاړاګان نه و هر څه یې اورېده هر څه یې وي او لیده الله ورته ولې وایي داسې دا تشبیه ده خو ډېره بلیغه تشبیه ده هغه عادات یې پکې بلکل لرې کړي دي ښه اصل کلام دا چې هم کسمن دی په شان د کڼو دي دی په شان د ړندو دي دی په شان د چاړاګانو دي خو چې کله قرآن مبالغه کوي نو هغه هر څه لرې کړي چې سمن بکمن عمیون وی بیخي ړانده دي او کاڼه دي ځکه الله غوږونه دې دپاره ورکړي دي چې زما کلام پې واورېدي وانه اورېده نو الله وایي زه خو ورته روغ نه وایم تاسو که ورته وایئ نو وایه ورته د چای ډوډۍ په تمه به یې نو الله وایي زه خو ورته چاړاګان وایم که تاسو ورته فصحا بلغا وایئ نو وایه الله وایي زه خو ورته ړانده وایم ولې چې ما ونه دا قیمتي اعضا ورکړي د څه دپاره نو هغه کار یې کو نه کو چې وی نه کړو بس کاڼه او ړانده او چاړاګان فهم لا یرجعون دی بیا نه واپس کېږي ایمان ته دویم مثال د منافقانو ذکر کړو نبی علیہ السلام چې مدینې ته راغی منافقان دغلته کې وګورئ مکه معظمه کې نو صرف مشرکان چې نبی علیہ السلام مکه بیان کو قرآن به نازلېده هغه بیانو ټول به ناستو مسلمانان به منافقان به مو خو فرح پکې ډېرو منافقانو باندې به دا قرآن ډېر بد لګېدو خاص آیاتونه چې هغې کې به د مانځه د زکات د روجي د جهاد د دې ذکر و دی به ډېر تنګ و د دې نه او دا یره به ورسره هم وه چې څه نه چې اثر را باندې وکړي دې ته هم مخه شي چې کلمه وایو ایمان خو یې زمونږ دپاره موت دی دومره به یېرېده د ایمان نه او د قرآن نه چې کله او پکې د غنیمتونو ذکر راغی نو بیا به ډېر خوشحاله شو د جنتونو ذکر به راغی بیا به ډېر خوشحاله شو الله وی د دې خو داسې مثال دی لکه تیاره کې چې خلق راګیر شوي او باران شروع شي سخت او په هغې کې تیاره هم وي یو تکلیف په هغې کې د برې د اسمان تندر هم وي بل تکلیف کله کله پکې رڼا وشي نو دی خوشحاله شي نو مخکې لاړ شي که نه چې بیا تیاره شي نه ودرېږي دی خو دې دین سره دا چل کوي څه پکې ظلمات مني څه پکې رعد او تندر مني او څه پکې د خوشحالۍ خبرې ګڼي د منافقانو دین سره دا تعلق دی او کصیب من السماء یا قرآن په شان د باران دی د اسمان نه قرآن هم د اسمان نه او باران هم د اسمان نه ګوره صیب کم باران ته وایي چې دا کږي وږي شبیه نه دې ته صیب وایي هسې باران ته خو مطور وایي خو دا خاص بارانو چې هغه ډېر دروند باران د یاري نه فيه ظلمات هغې کې تیارې هم ډېرې وي ولې د وریځې تیارې د باران تیاره پکې جدایي کله داسې شپه هم وي نو ورعد او په هغې کې تندري وبرقن او په هغې کې بجلي هم وي رڼایي د اسمان دا درې واړه په هغې کې دا درې واړه په دې منافقانو باندې هم په قرآن کې شته دی ظلمات هغه عملونه دي او رعد د دې لپاره دا ایمان دی چا څه نه چې ایمان راوړو که نه وبه شرمېږو دا به یې وي که نه وي دا خو بدنام خلق دی دې سره دوره کېناستل نه دي پکار مونږ به ورسره بدنام شو دا هره زمانه کې به وي انا تطیرنا بکم
صاحب یاسین هغه پیغمبران ته خلق وی مونږ ځان سره سپیره کړو تاسو خاصه دغه سیه سپیره مونږ ځان سره سپیره کړو ها دې ظالمان بوي یګور دې سره مکینا بیا وتا ته خلق پنځ پیره وي توبه دومره یریدل ک موت چی وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم ګرځي ګوتې خپلې په خپل وګونو کې من الصواعق د وجه د تندرنا هغه تیار کې چې راګر شوي ناغي له نور څه چل نه ورځي د ګړز نه یریږي نو وګونو کې ګوتې ورکي هلکه په دې وته بچ شي د تندرنا دا خدا سي حیله ده چې کار نه کوي نو دا ردی حیله ښه حذر الموت او د یری د مرګ نه څه مطلب د قران د آیاتونو په داسې لګي لکه تندر نو کله به وګونو کې ګوتې ورکولې چې نه اورو لا تسمعوا لهذا القران ما اوره والغوا فيه شور جوړ کې چې دا आवाज نه اورو او حذر الموت څه مطلب د ایمان نه دومره یریدو چې ګوره و د دې پیغمبر مرګره نشي ګوره ته خو سره خوا تکیږي خو مرګ و تخکارې د ایمان راوړل دومره تیارېدلو ننوم دا حال دی چرته په یو خاندان کې یو سړی موحد شي کنه دی بیا یو بل الکوي زه خبر شوم چې د لانی غزیه بل لارې تاوړېدل دي توبه دا ولي تاسو یې دومره دغه نه کو مرګ و تخکارې نو بس وی هغه داسې په مونږه په مړو حساب کوه چې موحد شنه دی په مړو حساب کې وی دا زمونږ نه خاندان نه دی دې زمونږ نه بل په لاوړېدل دي دغه سي غریب هم د پیغمبر مرګرتیا ځان د پاره موت غاڼنو الله یې په دې هلو نشي خلاصې دی والله محیطم بالکافرین الله احاطه کړی دا په کافرانو باندې څنګه احاطه هغه بنی اسرائیل کې چې ویلو چې مونږ ته نه دی ویلو وایي قلنا لك ان ربك احاط بالناس ته پیغمبره ته ولې خپه مونږ ته یو ځل ویلې دي چې دا خلق زما په قبضه کې دي دی مارانی ولې په خپل قدرت کې او په خپل غضب کې ته ولې خپه ان ربك احاط بالناس دا خاصه اوري راوړي محیط دام آیات متشابهات نه د الله احاطه جدا ده دا مخلوق احاطه جدا ده یا ته مراد په جهنم کې راګي رول دي یکاد البرق یخطف ابصارهم الله رب العزت دې خدومره د دین نه یریږي چې وګونو کې ګوتی ورکی او دا مرګ دې زمونږ لپاره الله رب العزت دې دینه خلاصيږي کوم ده چې دې منافقانو د اسلام دا شان ولیدو یو دا مطلب چې وخت په وخت به ترقی او وخت په وخت به فتح کې دي یو ملک فتح شو بل ملک فتح شو کنه دیو بیا چې پیغمبر او مؤمنان دې نو کتابه کاتو بل نشو کته دومره د اسلام دا شان په دې غالب شو چې کتابه قاتل الله دا سي مثال لکه اسمان کې چې پړق شي او خلق زر کته وګوري چې سترګرانه او تختی نظر رانه یو دامت دیم دا چې د قران دا دلایل چې بیانې ده کنه دا به داسې د دې و دومره روبو چې الله وی د دین غار څخه ختم کی ا نظرونه هغه ارسته ختم کی د برق دا معنا برق یا عبارت د اسلام د شان نه ده او یا عبارت د قران د دلیلونو نه ده قریب دا د برېښنا د اسمان نزدې دا د برېښنا د اسمان یخطف ابصارهم چو تختی دا نظرونه د دین دی کته نشي دا مطلب دی ګوره دا په خوا دا مفاجاتی مرګ نو کنه کوینه منافقان به ټول مفاجاتن مړو کنه هټ اٹیک به راغلی خو یکاد البرق یخطف ابصارهم دا چې بالکل د دې غار څخه ختم شو د دې غز مشری او سرداری او بیا خاص کر هغه عبد الله ابن ابی نو هغه په ډیر خراب شو نږدې ده
دا بجلی د اسمان دومره تیزه ده یخطف ابصارهم چې وتختی نظرونه د دې کلما اضاء لهم مشوا فيه د دې د اسلام سره داسې کار دی کاروبار دی چې کله الله رڼاو کې دي تا نو روان شي پاغې کې فاذا ظلم عليهم کله چې تیار کې په دې باندې قامو دي دقه سولار پاتې شي هغه خلق چې راګیرو په تیار کې داغي حال داسې دی چې د بری نو تعالی بیټری وای کنه نو دې رڼا کې روان شي خوشاله شي لارو مو او چې کله پړک تیار شي کنه بیا په ځای ودرې دلته څه مطلب دی دلته دا مطلب دی چې دا منافقان کله د اسلام دا خواږه ویني کنه دا غنیمتونه او دا رشته نو خوشاله چې اسلام وی ډیر خدین دی ښا ګوره مزيدي پکې او چې کله وته د جهاد وای کله وته د انفاق فی سبیل الله وای چې مال راو باسا خرج ته ضرورت ته توبه توبه نو قامو دا په پوخانو بدعتیانو باندې ډیر خفټ کیږي ځکه چې دی به خبر شو چې لکه څوک مړ دی د ناوګي خان مړ دی کنه دی به ډیر خوشاله ډیر به خوشاله او ځان به د وخت سنبال کو جامې به بدل کړي او ځان به استری کو کنه ولی وی جنازې له خوشاله او چې کله به داسې مړیو شو چې په دې به چې سپکشته نه هغه کرایه قدرې پکې هم نشته دی بیا به نسل جنازې وی جنازه فرض کفایي دی وی چې د مجلس نه یو تن لړ شي نوم د نور غاړه خلاص شوا دا الله وی ګور کلمہ اضاء لهم مشوا فيه چرنا پکې ندی رواني فاذا اسلم عليهم او چې زوري په دې باندې تکلیف راشي نو قام دا حال دا هر منافق دا حال دی د دین کار نه کوي چې دې پکې سمومي ګوره ها چې چپاله چې چپاله پکې نه کنا دې بیا دین کار نه کوي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الله رب العزت وی چې دا سکول شم چې دې دنیا کې رسوا کم دا سترګې تنو باسم دا غوګونه تنو اخلم یا بور پورې خلق خان دي چې کارټون راغی الله وی دا سکول شم کچره دا الله اراده وی شاء امانه اراده اغسطی به د دین غوګونه او د دین سترګې نو چا به وی چې دا کې دی شي نا ملازمه د دې دلیل څه دی چې کچره د الله اراده وشو نو داسې به وکي او وايي کل شي ان الله على كل شيء قدير دا دلیل د ملازمه دی کنه ها ځکه چې الله په هر څه باندې قادر دی نو په دې کل شي ان کې دام داخل چې دین دا غوونه او سترګې واخلي کنه دا پکې نه داخله دام پکې داخل دی الله په دې باندې قادر یم لیکن رسوا کو مې نه بس دنیا کې رسوایی دی امت کې الله دا عذابونه نه راولي دا لومبه باب تر دې شلو آیاتونو کې وو او دې کې درو جماعتونو ذکرو داغي احوال او داغي احکام یې بیان کړل واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة پاول ایسا کے چدا سکم سلو آیاتونو کے وا حصہ توحید نیکی بیا دری بابو اول باب شلو آیاتونو کیو چاگه که دا فرق سلاسو بیانو اگا مخ کی ذکر دا دویم باب شروع کیگی شلم یوشتم آیاتنا سلو اختم پوری او پا دی باب کشپک خبری دی توحید اور رسالت صداقت قرآن
څلورم تخویف او بشارت. پنځم جواب د یو شبهه د قرآن په صداقت باندې. او شپږم څلور نعمتونه ذکر کوي پاره کې. نشپک خبرې دی باب کې کوي، دویم باب کې اخیری شپږم خبره کې څلور نعمتونه بیانوي. هغه ټول یو امر جوړیږي چې الله وی زما څلور نعمتونه یاد کړئ، تاسو نوې ما پیدا کړې، هر شی مې تاسو د فائدې لپاره دنیا کې پیدا کړې. آدم علیہ السلام میں خلیفہ وګرځاو او هغه ته مې معافي وکړه، توبه مې دا قبول کړه. د نعمت اصل کې په تاسو باندې مې نعمت دي، ځکه تاسو دا اولاد یې. نشپږم کې ودا څلور نعمتونه بیانې. اوله خبره چې توحید دی په لفظ د عبادت سره ذکر کړي، او کوم عبادت چې په سورۃ الفاتحه کې ایاک نعبد سره ذکر شوی دا د هغې تفصیل نو ځکه لفظ د عبادت اول راوړ. مونږ ویلو چې هغې کې اصل تخصیص دی چې ایاک نعبد، د هغې تخصیص مطلب بدل واضح کړي. فلا تجعلوا لله اندادا ثمره کې کله چې توحید او دلایل ذکر کی نو ثمره کې به دا تخصیص مطلب راو باسي چې فلا تجعلوا لله اندادا. دا به نه د سورۃ الفاتحه وضاحت شروع شو چې الحمدلله ویلی رب العالمین. قصید الله خالقیت بیا ورپسې دا تربیت بیانوي چې تربیت الله څنګه کوي د مخلوق، دا غي وضاحت دی ځای کې کوي کنه چې تربیت لپاره څومره اسباب دي هغه ټول یې تاسو له درکړي. سورہ بقره په اول کې ویلو هدى للمتقین، لازم شان کتاب دے ممتاز دے پدے باندے چې دے ہدایت تے د متقیانو، داغی رہنمائی کی، داغی اصلاح کی. خلق حیران چې دا بسنگ اصلاح کی، کیفا یهدی یہ بسنگ اصلاح کی. نو یا ایوہ الناس سر خطابو کا عام چې د ټولی دنیا اصلاح کی. الناس کی ټول قومونه داخل دي. هغه وخت دنیا کې چې څو او کوس دي، کاغه يهوديانو کې عیسایانو، کاغه مجوسو کو صابئینو، کاغه داسې نور دنیا کې مشرکانو، څومره فرق چې وو ټول په ایو الناس کې داخل دي. تر دې پورې مفسرین وایي چې موجودین وی او که معدومین وی. ولی خطاب چې کېده نو هغه وخت کې مونږ خو نه وو، نو مونږ په الناس کې نه یو راغلي. یا ایها الناس اعبدوا راغلي یو پکې خو چې کوم موجوده و هغه حقیقتا راغلو، او چې کوم نو موجود نه وي پکې تمثیلا او تشبیها راغلو. هغه وخت کې موجوده او ته وی کما زما کیو که نور چا پیرو چې خلق او تاسو خو موجود یې، تاسو ته وایم او تاسو په شان ته نور خلق مشته دی، خو هغه نه دی موجود شوی، تاسو په شان دي کنه. دغه سي اوس همونګ یو نو چې رستو وکم خلق پیدا کیږي او نشته، او بیا هم یا ایها الناس کې داخل دي کنه کنيشته ده، خو لیکن چې مونږ یو نو مونږ داغي کافی یو کنه، یا هغه زمون کافی هو،
دیو بل سره مشابهت شته کنه. نو مونږ ته خطاب دا خلق ته هم خطاب دی چې د نن نسل کاله 200 کاله رستو پیدا کیږي قیامت پورې ټول ته دا خطاب شامل وو چې پیدا کیږي نو بس دا آیات ول ورزي دې چانه واپس کیږي نه چې څوک دنیا کې پیدا کیږي او بالغ کیږي نو یا ایها الناس خطاب ول ورزي ځان پوه کا ځان خبر کا. اے خلقو د تمامي دنیا هر یو قوم سره چې دنیا کې مشهور یې او هر یو نوم سره بندګیو کې عبادتو کې د خپل رب رد شرف العبادت دې تویل شي. در توحید یو قسم دی یو نوع ده عبادتو کې د خپل رب ګوره چې عبادو یې وینو ایاک نعبدو پکې راغی چې ربکم یې وینو رب العالمین تاسو په جندلې چې تاسو تربیت کوي هغه رب ته کړه چې پس د پیدایش نه تاسو تربیت شروع کړې دې دعوی باندې قران دې ځای کې 15 دلیلونه ذکر کړي دا ټول په توحید کې حسابيږي او خبره مونږ چې وی لومبه خبره توحید ده دلیلونه سره شته کنه دا 15 الذي خلقكم يو والذين من قبلكم ذوا الذي جعل لكم الارض فراشا درم والسماء بناء سلورم وانزل من السماء ماء اخره دا 15 دلیل دی. فلا تجعلوا سره ثمره دا توحید خبره اول مونږ ویلو دلیل عقلی چی کنه دا تفصیل مونږ نو کړه خو دلیل عقلی دوه قسمه دي. کله انفسی دلیل وی چې الله د بنده په نفس کې دته دلیلونه کوي سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم او کله او ته په کائناتو کې کوي هغه ته آفاقی دلیل وی انفسی په خپل نفس کې او آفاقی چا پیرا زمکه اسمان ولومبیه په دلیل انفسی بیان کی چې بندګیو کې دا غیر رب الذي خلقکم تاسو پیدا کړی ځان ته وګوره ځان کې سوچ او فکر وکړئ څنګه پیدا کړی ته په خپل ځان باندې علم راوستې شي. والذین من قبلکم هغه خلق هم پیدا کړو چې تاسو نه مخکیو هر یو کې ردی په یو باطل ځام باندې داسې خلق دنیا کې تیر شو چاری خدای نه باندې نسبت به پلار تکاو چې دا اولاد چې پیدا کیږي دا پلار یې پیدا کوي کنه هغه ته نسبت د خلق کړو الله وینا تاسو مې پیدا کړی او تاسو پلارانو ما پیدا کړیو یا غډیر مخکې مشران قومونه یادې دا آدم علیہ السلام نه چر واخلې لعلکم تتقون د دې لپاره تعلمانا د دې لپاره تتقون چې تاسو بچ شئ د عذاب نه یو دا معنا الله رب العزت وی دی توحید کې څه فائدہ ده دې کې دا فائدہ ده چې تبه د عذاب نه بچ شي په بل څه نشي بچ کېږي صرف په توحید باندې لعلکم تتقون لعلکم معنا ده کې سره ده لغات یو مشهور کتاب لسان العرب هغه کې ویلي چې دا معنا ده کې دې د پاره چې تاسو بچ شئ د عذاب نه زم معنا هغه د متقین معنا ده هدى للمتقین لعلکم تتقون چې متقیان جوړ شئ څه مطلب چې موحد وي نه او متقی وي
بغیر توحید نه متقی نشي جوړېدی. دا جهل په دنیا کې چې چرته مشرک وو نو دی به یې دا ډېر متقی انسان دی، دا ډېر پرهیزګار دی. الله رب العزت وینا متقی په توحید سره جوړیږي. هغه اړو توحید نه خبر نه دی او تاسو ته متقی وایي. ګورې دو دلیلونو کې رستو دریو دلیلونو کې میان کې فاصله وکړه کنه. فلعلکم تتقون سره ولي یو دیو جن چې مخکې دلیلونه انفسی دي کنه، خلقکم والذین من قبلکم، او رستو دلیلونه آفاقی دي کنه. زما کې اسمان او د دې څه ذکر دی نو کې میان کې ځکه فاصله راوړه. او بلدار چې دا مخکې د اعبدو سره اوس د ربکم تربیت الله څنګه کوي، د ربکم تفصیل شروع شو چې تربیت لپاره څومره اسباب دي هغه الله تاسو پیدا کړی نو هغه څلور دي: اسمان، زمکه، باران، ثمرات. زمکه اسمان اوبو او چې د دې زمکې نه سراوزي به حد او به انتها دي. دې څلورو سره د هر شي تربیت کیږي، یوازې د انسان نه. دا تربیت څلور اسباب او مواد دي. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات ته چې ګرځولې استاو د پاره زمکه په شان د فرش. جعل دې د پاره وي چې ګوره دا همیشه نه دي، دا باقی نه دي. باقی خو جنت او جهنم دی، آخرت باقی دی. دنیا خو ټوله فانی ده. جعل یې راوړو چې کوم شي د پاره بقا نه وي، دوام نه وي، هغې ته جعلي شی وایي که نه، چې دا خو فنا کېږي، ختمېږي. نو زمکه پیدا کړې ده خو فنا کېږي به. فراشن دا مطلب نه چې دا زمکه عین فرش دی، فرش خو نه دی، فرش خو مونږ پیژنو نه، په شان د فرش. دا کلام یې تشبیحاً کړی دی. په شان د فرش څه معنا؟ یعنې داسې ده چې ستا ټول ضرورت په دې باندې کېږي، د دنیا ټول. ته پې ګرځې را ګرځې هم، ته پې کښېنې هم، ته پې سملې هم، ته پې خپل کاروبار هم کوې. نه دوره نرمه ده لکه د اوبو په شانتې. که دونه نرمه وی نو بیا مونږ سبق له څنګه راتلی شو، خو ډوبېدو به نو. نه دومره سخته ده چې بنده پې څه کار نشي کولی، بنده پې آرام نشي کولی. دا معنا ده. په شان د فراش طلایې ته ویلی شي، فرش او فراش طلایي جوړه کړې ده. د ذاریات کې ویلي او تصلوح کې والارض فرشناها فنعم الماهدون. التمانا سوا فرشناها، اغم د فرش لفظو دام دے وضاحت ونشو. وضاحت بیا سورة رعد کے دریم آیات کیوں وهو الذي مد الارض. دا مانا زمکه خورا ورا کړی دا، سو کې حد نشي معلوموله، خورا ورا کړی دا. سورہ حجر کې ویلي 19 کې مد الارض والقى فيها رواسي. دا معنا زمکه خورول دا د فرش معنا و. اذان د بیا د علماء اختلاف دي چې زمکه غونډه ده او کنه سطح ده، امواره ده. دا غیر د فراشن سره منافات نشته، ځکه ډیره لویه ده نو
فراشم ده خورکړیم ده که غونډې نو څه نقصان پکې نشته لویوالي په وجه باندې کنه السما بنان آسمان یې چت جوړ کړی دا څلورم دلیل دی چې الله رب العزت وایي تاسو له ټول اسباب برابر کړی دي اسمان بناء فاصل کې مصدر دی خو معنا دا چې مبنیًا جوړ کړی شوی دی سورہ انبیاء کې وته سقفا ویلو الته معنا واسه د چت د پاره دغه سقف لفظ راځي لیکن دلته کې هغه استعمال نکو ځکه دلته کې اصل کې ابتدا بیان کړي یا دا بیان کړي چې څنګه زمکه سره جعلوي نو اسمان سره بناءن وي چې دا خو آبادی ده او آبادی خامخاروانیږي کنه دې له بقا نشته مشواله نشته پنځم دلیل وانزل من السماء ماء او نازلی د اسمان نو بو من السماء ماء نازلی د اسمان د جانبنا او بو من لفظ کې دا دوه قسمه ای کله من د ابتدا د پار راځي او کله من د جانب د پار راځي طرف من البصره الى الكوفه هغه کې ابتدا کار معنا شنو مطلب بداشي چې دا باران د اسمان نه کیږي د دې شورو د اسمان نه کیږي ولیکن د ظاهر سره مناسب دا چې وریځ نه کیږي قرآن په دې گواو سورې نور کې براشي نور چې فتر الودق يخرج من خلاله توینه کنه د اساس کې چې د وریځ زمین ناراوزی ځکه بیا به تر دا چې من دلته کې ابتدا نشي د جانب د پاره شي د اسمان د طرف ناراضی نو خپل الله تعالی علم دی کله وریځ نه کوي کله عین اسمان نه کوي بل څوک نه کوي کنه څه فرق پکې نشته طرفا د اسمان ما ان صوبو ما ان صوبو ما ان یې ځکه نه کړه کو ټول یو بخو ناراضي کټول یو براشي نه خو به دا نقصان شي چې بل کال لو بیا وبنینو بیا به خلق څه چل کوي بلدار چې ټول یو براشي نو ځایږي به کم ځای کې دیو جنو ما ان یې نه کراوي چې د حاجت مناسب هر کال چې باران کیږي کنه نو دا هم اقوم ری چې مخکې کال کې کم شوي زیاتې او کمې پکې نه وي په اندازه سوره هجر کې بیا وایي چې وبرا وروم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ الله یما سره خدای شي خزانی دي کو بدی کا هوا داو کو ور دې ارس چي خو نازلوم ته نه پاندا زبان دي بقدر معلوم التنا معلومي چې ذاته کمی نه حضوري چې کله یو طرف تا کله بل طرف ته خلق وي سکالو یاړو یو ساس کې ونشنو بل طرف ته شوی کنه وبوګه وکمه ناراضي کله چې با اورم د اسمان نو بونو په دغه وبو سره فاخرج به روباسي الله پدې وبو سره من الثمرات هر قسم آمدن ضروريات د انسان پته ولګي چې دا د انسان رزق چې د زمکه ناراضي نو بو په ذریعہ باندې یادې اسکی دا ټول د اسمانو بدی
د زمکه وبنه سوکسکی شي او نه پاره څه فصل کیږي دا غدي کنه چې دا چپی وي د زمکه وبچې دی خو د انسان په فائدہ نه راځي نو ځکه فاخرج دې سره نږدې کو هغه وبو چې پاره سره الله روباسي الله روباسي ولیکن به وی چې اسباب یې شته هر کار الله کوي خو اسباب ولا پیدا کړی دي او اسباب ته ضرورت نشته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون حاجت وته نشته خو پیدا کړی دي دا د انسان د تعلیم د پاره چې انسان چار کار کوي نو اسباب بوله ګوري کنه د اسبابونو به انکار نه کوي د اسبابونو انکار کفر دی هغه ته معطله وي باطل فرقه دنیا کې چې هغه اسباب ته ساجت دي توکل پکار دی روباسی پدیو بو سره من الثمرات ثمرات و نمرات صرف میوه نه دي ولې انسان صرف میوه ته محتاج دی دې چې څه ته محتاج دی نو ټول ولا الله رب العزت دې زمکه نه روباسي کاغه د خوراک سيزونه دي کاغه د سکلو سيزونه دي کاغه د غسلو سيزونه دي کاغه د آرام کولو دي کاغه د پردي دي ټول دې زمکه نه راوځي کپړو ته وګوره کنه د جمی او د وړي د سردې او د ګرمه سامان نه دا من الثمرات کې داخل دي کنه دغه سید رهائش زیونه مکانات څومره خسته قیمتي بلډینګونه دي بنگلي دي د دې زمکه نه راځلي دي کنه هم په ثمراتو کې داخل دي ثمرات نه مطلب د انسان د ضرورت او د حاجت سيزونه دي بس میوه نه وایي سره او سپین روپے او شرپے دا ټول پکې داخلو سورہ کهف کې براشي کنه د باغ والا په حالت کې چلای ما ولا ور سکړیو باغ مولا جوړ کړو نهر پکې روان کړو شپول می ولا کړو او کان له ثمر امدن به زجیب تاچو هغه خو میوه نه خوړه خو ثمر نمراد دا باغ امدنو چریبه په کال کې څومره دولت کو نو ټول دزو کنه رزقا لكم دی ټول تا رزق ویل شي کپه ګډه باندې خولې شي اوس کې شي نو رزق دی کا غسل شي نو رزق دی کرهایش پکې کیږي نو دا رزق دی رزقا لكم روزی دا کنه دا رزق دې تاسو هغه ثمراتو کې بیا څومره تصرفات کړی دي میوه خو څوک نه ویني خو بوتل ته لاس کوي ها دې دغه مینو نه ایستري کنه قسم مشروبات ماکولات رزقا لكم دا پنځه نعمتونه الله ذکر کړ انسان ته چې انسان تاسو چې د خپل عبادت وایم نو غره اسی نه وایم سما فارغ کړي کنه تا ټول ضرورت ما پوره کړی دي نو بیا مې تویلی چې زما عبادت کوا زما بندگی کوا دا زما نعمتونه دي پتا باندې تعالی مې درکړي دي کتا غوښتو کنه غوښتو زستانه څه غواړم یو خبره فلا تجعلوا لله اندادا مگر ذا الله سره شریکان وانتم تعلمون تاسو خپويږئ چې الله سره شریک نشته دې ته سماره وایي دا مطلب دی چې دی وجنه د اعبدوا معنا کړی و ابن عباس رضی الله عنهما وحدوا ربکم ولی ثمرات دې ثمرې ته کتلیو کنه چې فلا تجعلوا لله اندادا مطلب سو عبادت نه چې انکار نو کړي توحید نه انکار کو ځکه الله رب العزت صرف په دغه باندې اکتفا نه کړه
چې ایو الناس عبدو ولی خلق خوی چې بس شو کنه وامر د کنه عبادت بستا کو کنه بس شو والله وینا عبادت بکې خو څنګه بکې شرک نه بزان ساتي عبادت فار چا کړل لګیاو څوک په درمسال کې ناستو څوک په ګرجا کې ناستو څوک په امام باړه کې ناستو عبادت وکاو کنه ولیکن څنګه عبادت وکاو ور سره شرکم کو نو الله وی فلا تجعلوا لله اندادا یاد ساته ګوره زما داسې عبادت کوي چې د توحیدی شریکان پکې نه انداز ند دې خپل معنا داسې ده چې هیڅ په دنیا کې الله سره ند نه دې ګرځولې ند ولې ند څه مطلب ند دې ته وي چې ته الله سره شریکوم کې په عبادت کې او داغه مخالف یم کې چې دې د الله حریف دې مقابل یې دې دا ځکه چا نه دې کړی چرته لیکن دلته کې د انداز معنا هغه نه ده دلته ته اوسو عرفي معنا ده چې مطلق شریک ته ویل شي الله سره شریک دا معنا ده ځکه مشرکینو کو عبادت کو د غیر الله هغه په دینیت کو چې دا د الله محبوبان دي اولیاء دي ځکه موږ عبادت کو ملائک چې دی بنات الله دي ځکه موږ عبادت کو چا دا نو ویلي چې دی د خدای مقابله کې دي نو موږ ځکه عبادت کو نه دیو جنا د انداز معنا به صرف مطلق شریکانی کا غارن وي انتم تعلمون دا معنا چې پويږي چې الله سره شریک نشته دی دویم دا معنا دی وانتم تعلمون تاسو پويږي چې دا پنځه کارونه بل څه کول شي تاسو چا پیدا کړی تاسو مشران چا پیدا کړی بل څه کو نشته زمکه چا فرش ګرځولې د اسمان دل چا چت پیدا کړی باران څوک وري رزق څوک درکړي وانتم تعلمون خپويږي چې دا یو الله دی بل څوک دا کارونه نشي کولای کنه نو سره دې علم نو سره دې شرک کوي دا توحید ذکر شو پنځه دلیلونه او دعوه ډیر مفصله ذکر شو کله چې مشرکین او اورید او کافرو ناغي خو منی نه کنه عزت کرا غلیو ناغي اعتراض شروع کو ځان له هلي باندې ګوري کنه خلق ایسوک دا سنوي چې نه منم ځان له کار ګوري خو سهيله او باندې جوړی نو دې دا باندې جوړ کړ چې دا خو دا مسله قران بیان کړه دا د الله کتاب نه دی ولې نه دی پیدا کې دی چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دیو عربي دیو دا قران او عربي لغت ته دې څه پته لګي یا بل چا وته تعلیم ورکړي څوک استادي اعتراضونه شروع کړو دا لومبه اعتراض وکړو الله رب العزت داغه جواب کوي او په جواب کې دنه دو مقصد بیانې صداقت د رسول او صداقت د کتاب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اے خلقو کچرتا سو پشک کیے دا هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی په خپل بنده لګلګم نازل کړی په ډیر وخت کې په دې کې تاسو شکی سره دینه چې مخکې خصوصیت بیان شو چې لا ریب فیه دې قران کې هیڅ شک نشته او دلته وی چې وین کنتم فی ریب دې نه معلومه شو چې شک پکې شته جوړي اما کې ویلو چې لا ریب هیڅ شک پکې نشته نو اشکال دی او جواب واضح دی
چې ګوران ته کې خبره د قران سره وا چې قران داسې کتاب دی لا ریب فی چې دې کې هیڅ شک نشته ها که خلق پکې شک کړي نه دا غي نقصان دی هغه هغه په پوښیوي نه هغه ته د قران مقام نه معلوم فصاحت او بلاغت به نه معلوم دې به ذکرې نه نو ځکه په کې شک کینو دا شک خدای د ذهن نه راوته دي قران کې خنشتا ځکه ان کنتم کې دې ته خطاب وکړه چې ګوره قران کې شک نشته خو تاسو شک پیدا شو کچری تاسو په شک کې دیو جن بل اشکال داو چې شک داغي مشرکینو او د اهلی کتابو خو یقینیو او ان کنتم سره جمله دا ذکر کړه چې دا شک سو یقیني نه دی جوړي ځکه ان د شک د پار راځي کنه خدا د نور اصول د وجنه هغه دا چې یو خبره ډیره یقیني وي دا سي لکه د نور په شان تخکاری او باغی کې څوک شک کوي کنه نو دا هغه شک بنی معتبر اغلب اس اعتبار نشي ورکوله نو ان کنتم یذکروا دا خود شک کتاب نه دی ولې دې تو ګور کنه اخر شک په پس کې پیدا کیږي په یو کتاب باندې شک د دیو جن پیدا کیږي چې ما پکې غلطي ولیدا هغه دا روایت پکې راغله ده خدا کمزور دی لکه نور کتابونه نه دي دا حدیث او یا د فقه یا د نور سو داغي کی کمزوري شته کنه کله به روایت ضعیفی کله به روایت شاذ او نادری کله منکری کله منقطع وی تاسو مر هغه د شک خبره ای کنه قرآن کې داسې پیدا کول شي نو شک پکې پسنګ راغی ها دې کې خو غلطه خبره او کمزوري خبره نشته ده د دې په مثالونو کې خو به فائدې مثال نشته ده د دې په واقعاتو کې دروغ نشته ده د دې په امر او په نهي کې ظلم او بے انصافي نشته ده د دې په فصاحت او بلاغت کې څوک خطائی او غلطی نشي راځته نو اخر شک پکې کوم ځای نه راغی او شک د خلقو د ذهن نه راغی کچری تاسو په شک کې دا کتاب نه چې موږ نازل کړي په خپل بندان نزل نه چې وینو دا تصدیق د قران شو چې الله یې ما نازل کړي د نه جوړ کړي علی عبدنا چې وی دې کې تصدیق د پیغمبر شو علی عبدنا په خپل بنده باندې نازل کړي چې دا شکم پات نشي چیرې دا هو نازلول پکارو خو چرته په نورانی مخلوق باندې ملائک براغلیو دا نور سم براغلیو دا خو بنده دې مونږه پیجنو بشر دې الله ویا علی عبدنا ما هم دا مطلب چې دې په خپل بنده نازل کوم چې عبدی ملک نه بشری نور نه علی عبدنا تصدیق د رسالت دی ته وي ښا پیغمبر منل دادی چې تو ته بنده وې بشر وته وې چې بشر دی وته نه نو تا پیغمبر اونې مان کنه اسی کلمه وې چې محمد رسول علی عبدنا منی الله جواب کوي که تاسو په شک کې اندا شک استل ډیر آسان کار دی دې کې ضرورت نشته دی چې وعده او نیټه او وخت مقرر کړی شي چې کله به نه فاتو بسوره من مثله بس راوړې او جوړ کړي او ادنا سورته په شان د قرآن دیو ته ځای په ځای ویلي دا مطالبه کړی دا دې لپاره دې ته تحدي وي ښا د قرآن په اصولو کې دې ته تحدي وي چې دشمن ته حد کې دې کرخه وترا کاږي چې بس دې لنډې وګدې نه کوو پاسو بنا په دې ځای به دا خبره رښتیا کوو دا د قرآن داسې خبره ښه خلق خو نیټې کېږي نو هغه اډو پاتې شي خبره چیټ راولېږي چې یاره
مونږ خپل خبره واپس واغسته کنه. قرآن وینا په دې ځای باندې به رښتیا کوو وخت به پیډو نه لګي. هغه دا چې فاتو بسورة من مثله. اے عربو تاسو په خپل عربیت باندې فخر کوئ، په خپل فصاحت او بلاغت باندې تاسو مراوړی یو ادنا صورت د دې قرآن په شانتي. بهتره معنا ده سورۃ هود کی امیدیو دیار لسم کی فاتو بعشر سور مثله لسورۃ نراوړی. یونس کی امیدیو تدیرشم کی چې فاتو بسورۃ مثله من پکې نه ولتا نا معنا ډیره واضحه وا من پکې التا نو هغه کې د دویم معنا احتمال نو یو معنا او بس. سورۃ تور کی ویلو 34 کی چې فلیاتو بحدیث مثله که صورت نشیر جوړولې هغه کې هډې آیاتو نه نو یو آیاتو بحدیث یو خبره کله که قرآن کې آیت راشي ابس یو کلمه ښه لکه سورۃ الرحمن کې چې راغلي مدهامتان بحدیث مثله ودا سے جوړ کړه کنه. کله یو ته غون کتاب ویلی مطلب د قرآن دانی وسعتی کی سخو کہه کنه بس تاسو چې څه نه کېږي نو کې قصص کې او طویلو یو کم 50 کې قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه. تاسو یو کتاب راوړئ چې هغه قرآن او تورات نه ډېر زیات د هدایت کتاب زبې د سره ومنم کنه خو راوړئ کنه خدای بندیانو سو ځلې وته داسې ویلي. بصورت من مثلی کی دو معنی دی. سو کوئی ضمیر راجی دے عبدتا چراوڑے داسی یو صورت دا چانا مطالبہ ہوکے داغا چانا چی تاسوی دا پیغمبر مثل گنے چی مونکی ام داسی فصحاشت دے لکا ولید شو لکا نظر ابن حارس شو دا غیخ پل فصحا گنل چی دا دیر زبردست اغیر پیغمبر مثل گنل الله وتوی چې تاسو چاته مثل د دوای نه اوتوای کنه چې یو صورت دل جوړ کی من مثله دا معنا کمزوري و فيه نقصان. بهتر معنا چې ضمیر راځي شي مما نزلنا تا راوي یو ادنا صورت په مثل د دې قران چې موږ نازل کړی چې د شه په شانتي آیاتونه د دې په شانتي دعوی د دې په شانتي دلیلونه د دې په شانتي مثالونه د دې په شانتي بکی لذتي راوړې کنه ځکه مخکې کې بیان لکوټې نسبت د بیا د بیا راځي پیغمبر ته دا هم مثل کوم ځای په مشرکانو کې الله وی یوازې تاسو نه یادوم وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ دا حق پرست ترغیب ورکي چې تاسو هم چرته باطل سره مقابله راځي کنه دا باطل پرستو ګټه په څه باندې په ګڼه باندې چې ډیر راشي ګڼ راشي لکه پلاني ته وایي او کتابونه راوړه کنه ته به دا نه وې چې نه ګوره ګڼه مراولې یو بزیمه او یو نه وای چې سور راولې مونږ یریګو نه چانه وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ته دی وجنوي راغواړې مددګاران خپل بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې شهدا مطلب څه دی یو معنا تناخلی الها دی وقول الها او تاواز کاو کنه مدد پیداغینه غوښتو نو تاسو چې خپل الها او مدد غواړئ خپل الها او توای کنه چې دې کې د سره امدادو کی
دویم معنا تینا مراد اعوان ژوندي خلق مددګاران چا سره معاونت کی غیدا وایي. دریم مطلب تینا علما دي، راوغواړی خپل ټول علما استادان مشران څومره من دون الله یي، هر څومره چې بغیر د الله نه، دا د وسعت دپاره وي من دون الله. څوک پکې دا معنا هم کوي چې باطل پرست همیشه دپاره چې خبره کوي که نه وی دا الله ویلي داسې که نه یاره ولې مونږ څه بده خبره کوو، الله ویلي دي خدای مې درته شاهد کو ویننه من دون الله د الله نوم به نه اخلې، دا څه کوې په هغه دروغ جوړی اوسو ستاسو خو ټولې خبرې دروغ دي چې د الله نوم واخلی خو په هغه هم دروغ جوړ کړو، د الله نوم به نه اخلی من دون الله. زمونږ په مخ کې به د هغه بې ادبي نه کوئ، په دې وجې نه یې ورته ووایي. نور چې څومره یې راوغواړئ ګوره سورې بني اسرائیل کې یو معنا کړې اته اتیا کې هغه ډېر عام کړی دی. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. وتوایا کراجمشي پیریان او بندیان انس او جن د دې لپاره چې جوړ کی یو صورت مثل د دې قران بمثل هذا القران لا ياتون بمثله. د دې مثل هم نشي جوړولې، عین قران خو پرېږده، عین قران خو د قران مثل نشي جوړولې، دا ډېره مبالغه یې که نه مثل لفظ کې ډېر لوی کمال دی. ځکه عرب وایي چې څه د یو سړي صفت کوې چې دی عالم دی، دی سخي دی، دی شجاع دی، بهادر دی، نو یو چې داسې ووایي چې انت عالم انت جواد، دې کې دوره مبالغه نشته او کمال، لکه چې داسې ووایي چې مثلک لا یوجدو، ستا په شان سړی نشي کوي، مثلک لا یبخلو، چې ستا په شان تینو بخل نه کوي، دا ډېره مبالغه ده. ولې؟ ځکه تا نفي د مثل نه وکړه، نو د عین نه خو خود راله که نه چې د ده د مثل کې داسې نو په ده کې به څنګه بخل را شي. دا یې ځکه مبالغه هلته کړې وه چې د قرآن مثل نه شي راوړی که نه، دا یې اجتماعت الانس والجن، ځکه یې من دون الله ووایي که نه. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی په خپله خبره کې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی بلکې د ځان نه جوړ کړی دی، جوړ کړی که نه، دا تحدي وه